باب صلاة الکسوف دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه لمرتندر د منځه ول احکام ښایي کله سورجګرهن شي په هغه وخت کې منځه کولی څه طریقه ده څنګه طریقې سره به مونځ کوي. اوس مصنف رحمت الله علیه همدا خبرې ښایي. قال حضرت مصنف رحم الله فرمای اذا انکسفت الشمس کله چې سترګه تندر ونیسي صلی الامام بالناس رکعتین خلکو ته به امام دوه رکعته مونځ وکړي که هیئت النافل چې څنګه نفلونه کېږي که نه نفل په شان دي به وکړي فی کل رکعة رکوع واحد هر رکعت کې یو رکوع وي. وقال الشافعي رحمه الله رکوعان حضرت امام شافعي صاحب وایي چې نه دوه رکوع به کوي. امام مالک امام احمد هم دا مذهب ده. له ما روت عائشة امام شافعي وغیره په هغې خبرې باندې عمل کوي چې کوم حضرت عایشه صاحبه نه روایت دی که نه دو رکوع وله خبره راغلې ده پکې. ولنا روایت ابن عمر موږ دپاره د ابن عمر صاحب روایت دی که نه چې په هغه کې د یوه رکوع خبره راغلې ده او دا خو صحابي و که نه د صحابه وله عمل چې شی واضح وي. ښځې خو په منځه کې ډېرې نه شریکېدلې که نه او ښځې خو په منځه کې ورسته ودرېږي نه هغو باندې د حالات دومره منکشف نه وي. والحال اکشف علی الرجال او د حالت خو سړی باندې ډېر کولاوي که نه لقربهم هغوی امام ته ډېر نږدې فکان الترجیح لروایته ترجیح به د ابن عمر صاحب روایت ته ورکولی شي. مخکې چې ویطول القراءة فیهما په د دو رکعتو کې قرات به اوږد وکړي. ویخفي عند ابي حنیفة رحمه الله امام صاحب چې دا قرات به پټ وایي ځکه چې دا د ورځې مونځ شولو. وقال صاحبان حضرات وایي چې یجهرو د قرات پکې جهر کې هم دا مناسب هم ده. وان محمد رحمه الله مثل قول ابي حنیفة رحمه الله امام محمد صاحب نه روایت د حضرت امام ابو حنیفه په شان دي که نه چې د صلات کسوف د ورځې ولا منځه په شان دي د ورځې منځونه عجمه وي که نه ګونګ وي جواد قرات پکې نشي کولی. وروسته څه وي چې د قراتو پکې اوږد کې دا ولې اوس مسله ښه چې اما التطویل فی القراءة د قرات اوږد دي دپاره کولی شي په بیان الافضل دا د بهتریت خبره ده یعنی بهتره خبره ده افضل خبره ده. ویخفف انشاء که غواړي دې نه کم هم کولی شي. لأن المسنون استیعاب الوقت بالصلاة والدعاء مسنون اصل کې دا ده که نه چې د کم وخت کې تندر نیول وي سترګه د ټول وخت د کسوف لسې دا راګیر کړي په چې سره منځونه پکې وکړي نور شیان هم کولی شي دعاګانې استغفار دې وکړي. فاذا خفف احدهما چې یو پکې کم وکړي نو طول الاخره د بل ته دې اوږدوالی ورکړي طول یې طویل یلی شي باب تفعیل نه. واما الاخفاء والجهر فلهما روایت عائشه رضی الله عنها د اخفاء او د جهر خبره چې امام صاحب چې پټ قرات به کوي صاحبین چې نه اجګ قرات به کوي دا په څه وجه نه صاحبینو دپاره حضرت عایشې صاحب روایت د هغې کې څه راغلي دي انه صلی الله علیه وسلم جهر فیها چې هغې جهرن قرات اورېدل او پیغمبر صاحب جهرن کړو او چې کله حضرت عایشې بیبي دغه قرات واورېدو نه خو په وروسته صفونو کې ودرېږي ښځو سره دا دلیل دی ترجیح شولو چیرې جهر قرات یې کړو. ولی ابي حنیفه رحمه الله روایت ابن عباس رضی الله عنه و سمره بن جندب رضی الله عنهما او د حضرت امام صاحب د ابن عباس او د سمره صاحب روایت نه استدلال کوي. والترجیح قد مر من قبل او مخکې د ترجیح ولا خبره تیره شوه که نه چې سړي په مخ د صفونو کې ودرېږي چې هغو قرات ونه اورېدل نو د ښځې څنګه ورځ په طرف نه واورېدلو او خبره بلکې دا کیف وانها صلات النهار او د صلات کسوف خو د ورځې مونځ دی که نه وهي عجمه او هغه پټ مونځ وي عجمه منه جواته قرات پکې نه کېږي. مخکې ویدعو بعدها حتی تنجلی الشمس انجلا ینجلي انجلا منه رڼا کېدل ښکاره کېدل هغه پورې دعا به کوي تر دې چې سترګه صفا شي د خړوالي توروالی ترې نه لاړ شي. لقوله صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم من هذه الافزاع شیئا کله چې دغه شان دی د خطرې ولا زنګ واورئ که نه د شي خبرې واورئ لکه تیاره شویه تیزه هوا شویه تندر نیول شو فرغبوا الی الله تعالی بالدعاء دعا په ذریعې سره الله طرف ته رغبت وکړئ توجه ورکړئ فهم او خیال مو ډېر کړئ. والسنة فی الادعیة تأخیرها عن الصلاة او په د دعاګانو کې خامدا خبره سنت ده که نه چې تأخیرها عن الصلاة منځه نه وروسته دې وکړي.
ويصلي بهم الامام الذي يصلي بهم الجمعه کم امام چې د جمعې منځ پړی ماغه دی ته وکي ویل لم يحضر صلى الناس فرادا کبه امام نو به خلق بلا بلا ځنته منځ کی یوازې تحرزا عن الفتنه چې تقدیم او تقدم د پر سره کی خلق لنجی اونکی مختی چې وليس في خسوف القمر جماعه کبه د لمر په ځای باندې ګمکې د شي و تندر نیولی و ندی کې به خاص جماعت نشه ځکه د شپې ټیم خلک کې جمع کېدلم ګران وي ندی واجنه ځان ته د خلک وکیل تعذر الاجتماع فی الليل شپې ټیم جمع کېدل به خلکو رتلل مشکل وي او خوف الفتنه یا بچو کې پلانکای مخته کې چوک به چشه وانما يصلي كل واحد من نفسه هر سړی دی بس ځان ته وکي استغفار وغیره لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم شيئا من هذه الاهوال کله د شي ته هلنا کوي وګورئ هول خطر خوف خطر فافزعوا الى الصلاه منځ ته توجه ورکوي بیا وليس في الكسوف خطبه د کسوف ولا منځ کې یا خسوف مسوف کې خطبه نشته انه لم ينقل د شي ته شی په شهرت طریقې سره نه د منقول شوه